حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر خلک دا وایي یاره د اسلام او د اسلام د حکومت سره څه تعلق دی؟ دی اسلام دی ته وایي چې په جمعات کې منځ کوه، دس کوه او زکات او روزه عبادت ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا رسول اللہ مبارک خلیفہ دے، بادشاہ دے، بادشاہ دے او خلیفہ دے دا رسول اللہ مبارک، او پټول امت کې لوی عالم هم دے او فوجی جرنیل هم دے، ارسار سدے. او چې کله د نبی علیہ السلام مبارک دا وفات نه پس بعض خلکو د زکات نه انکار وکړو، موږ زکات نه ورکو، نور دایم نو ویل چې را زکات به مطلقاً نه ورکو، نه بیت المال نه ورکو. مونږ پیښاو زمونږ خواخه چې چاله زکات ورکو با او چا په کې چورلټ انکار وکوي، بعض زکات د حضور پاک زمانه سره تعلق خبر ختمه ده، اوس خلک مالدار دي. او چا وی چې نه بیت المال نه ورکو، خپل مېس کې به سره ورکو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میٹنگ راوز د صحابه په دې سره jihad کو. حضرت عمر و تصویر رضی اللہ عنہ وی چې کلمه گو سره jihad. رسول الله مبارک نو ریدلی دي چې کوم سړي کلمه شهادت وکړه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، دا وینه او مال محفوظ دي، د سره جنگ نه کې. دا وینه محفوظ ده، جهاد جنگ به سره نه کې. دا مال محفوظ دي، جنگ باندې کې چې مال په غنیمت کې راوړي. حضرت ابوبکر صدیق سوی وی قسم په خدای چې چا د پیغمبر علی السلام په زمانہ کې زکات ورکاو او اسے نہ ورکئی، یو رسے زکات پہ پورے دے غم نہ ورکئی، یو رکوٹی گڈور کے زکات پہ پورے دے غم نہ ورکئی. زما دے قسم پہ خدای چې جہاد وسره کو. اللہ دواړه یو ځای ذکر کړی دی، اقیموا الصلاة واتوا الزکات. مال د منس د بدن حق دی او زکات د مال حق دی. په زور به تعلم خو زکات به ورکئی. هغه مانعینو د زکات چې انکار کړو، حضرت ابوبکر صدیق جهاد وسره وکړو. چا توبه و سجدر کو او څوک پکې لاله مړشو. د ابوبکر صدیق زمانہ، د ابوبکر، د عمر، د عثمان، د علی رضی الله عنهم بیا خو د چا ترت کړو چې jihad نه انکار، د زکات نه انکار کړو. بس نظام دی ته وای. حضرت عمر وی رستو پېښم چې د حضرت ابوبکر ټیکوا، بس زکات خلکو دلادل به ورکولې به نه ورکوي تاسو زکات. او زموږ حکومت ټول په ټیکسونو چلی. الکه د دې ظلم د ټیکسونو په زکات رسول کې کنه صحیح طریقې سره، چې صحیح طریقې سره زکات وي هغه وصول کې نه خلکو نه کړه. قسم په خدای ملک چلی. کارخانه‌دار ته وایي چې تاسو څومره مال او باسه اصول خرچه کې ما ته به حساب کې تک ټیکس وسره حساب کې زکات وسره وکړه، غاړه به خلاص شي، برکت به پیدا شي او کار به سم شي. او څوک انکار هم نشي کولای چې تمانه ولې اخلي، نه به د خدای حق دی. خلفای راشدین وغیره موږ یې بخلو. بیت المال دا سے ډک شو د حضرت ابوبکر صدیق په زمانہ کې چې لبریز، د حضرت عمر زمانہ کې لبریز، ټول سرکاري ځمکې په غریبانو تقسیم کړي. صرف بیت المال له حضرت عمر ځمکه پرې خو د بیت المال له، او چې غریبانو نه ځمکې ولا ورکول او غنیمتونه ورکول او زکاتونه ورکول. خلق داسې مالدار شو، ټول غربت په خپل ختم او معیشت په خپل ټیک. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وی دا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ وا دلالم بیت المال تا چې کوم مرکزی خزانه ده هغه لاله بیت المال سیکرټری ته مې وی ناظم الامور تلس راو باسو ګورم چې هغه لست راو استد ټول غریبانو د پاره زکات مقرره دل دومره دل دومره دل دومره دل دومره دل دومره. اسلامی نظام کې به بیا وګینی، اسلامی نظام کې به خوار نی بیا. اسلامی نظام کې کچاته نوکری ملونی په کور به تنخواه ورکوي حکومت. او په اسلامی قانون کې که یو سړی د لوګي مړ شو، خدای به د دې بادشاہ دی لاس او د ګریوان ته بلا سجې جوړ کړي د لوګي مړ شو. پراټې خوري، دالواګانې خوري، غریب ډوډۍ نه ونی. ولی د
ستا ممبر، ستا وزیر، ستا افسر، ستا د ملک کارخانه‌دار د دنیا په مزو چرچو کې دی، یو موټر په شل وته ولاړ دي، غریب خرم نشته. ولې غریب داسې ګرځي منډې وای تا ایر کنډیشن نخپه بار نو باسه لګیا دي پترې شلو په غوبالو کې د غم باندې کې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې ورغه او د بیت المال لستونه او قتل لستونه ډېر خوشاله شو ماشاءالله، ځکه چې څومره غریبانان دي او کونډې دي یتیمانان دي ټول د پاره تنخواګانې مقرر دي. چاله کال کې تنخواه غونډې یک مشت، چاله میاشتې تنخواه، اچھا هغوی ته کوم انتظام چې وی قتل یو زنانه ده ورته لیکلي چې دا کونډه ده د هغې تنخواه نشته. تپوس یې وکړه سیکرټري صاحب نه د بیت المال د دې زنانه ته خو تا تنخواه نه ده لیکلې. وی نیم خبر خو امیر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا لیکلي چې ډېره مو ورکړه. ولې نه ورکوي؟ وی ما ته پته نشته خو د دې خانه خالی پرته د دې له نه ورکوي. حضرت عمر رضی الله عنه سوچ وکړ چې ابوبکر ښه پوهېږي بس کېدی شي بل چا څه انتظام کړي، خو د دې رجسټر نه د هغه ښځې نوم او پته نوټ کړه چې تپوس کومه چې د دې خانه کې تنخواه ولې نه ده لیکلی شوې، ولې تنخواه نه ورکوي. نو چې نوم یې نوټ کړه نو ورغې د هغې تپوس یې وکړه دلته یو کونډه ښځه ده دا مخامخ کورې دی. دروازه یې ورته وواله ای خورې یا ترورې کونډې زه راغلی یم او ستا څه ضرورت دی؟ کونډه ورته څه زما هېڅ ضرورت نشته، زما ډوډۍ ماله یو ګاونډي منلې ده راوړي، زما د جامو انتظام یو ګاونډي منلې دی هغه راوړي، زه کونډه یم نه مې زوی شته نه مې پلار شته نه مې رور شته خاوند مې مړ دی هېڅ پرې نشته نه مې لور شته، بس په دې کور کې پرته یم او ګاونډیانو راله فیصلې کړي دي څوک ډوډۍ راوړي هغه زمانه کې خو چی نه وه څوک جامع او څوک بل څه راوړي. بس پوه شوم چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د دې خانه په بیت المال کې خالی پرېښې ده تنخواه نه ورکوي نو دی وله په خلکو مقرر کړی یو مالدار سره او نواب سره او سردار سره او خان سره چې په محله کې دی یو درې ور واچول چې د دې ډوډۍ پتا ده د دې جامه پتا ده دی له به میاشت کې تروړه وړه اخلي دی له په هفته کې ته دومره غوښه اخلي دا به خامخا ورکړې زکات نصابه خبره جوړه دی کې څه دام خوشحاله شو غریبم موړ شو مالدار بم ګورې دا خلک صدقه نه ورکوي چې صدقه ورکول د شورو کل قسم په خدای ستا وسره مینه جوړېږي صدقې ورکوي مه یارېږي الله به درکوي فکر ما ورکوي چې ما صدقه ورکړه زما مال کم شو حضور پاک ما تاسو ته مخکې قسم خوړی دی چې په صدقه مال نه کمېږي ته تو خوند نه دی اخیستی صدقې خوندوالی په خدای مې دې قسمي بیا به دله خوند درکوي چې اوس ما پیسې راواخلي چې خدای څوک غریب راوستی ما وله ورکړی خوند تاسو نه دی موندلی د مونځ خوند مونږ نه دی موندلی مونږ په منډه راشو بس په منډه تختو له جومات نه په قسم په خدای صحابه به یو بل ته څه وی هله ځکه نه مونږ مخکې چې جومات ته مو بوځه دمم وکړه مونځ را باندې وکړه دمم که دمه هغې به په مونځ دمه کېدل مونږ پې ستړي کېږو ټیسټ او خوند مونږ نشته او دا ذکر دی خانه خالي پرته ده چې دې لای هر څه مقرر کړی دي حضرت عمر صاحب اواز ورکړه ترورې که زما د ساجتې ما ته ووایه زه یو زلمی ځوان راغلی زه به ستا حاجت پوره کوم وی بچې یو حاجت مې شته که ته یې پوره کولی شې ادا دی چې زه بوډی یم پاسېدو نه یم په کټ کې پرته یم نو ما له د یخ اوبو ضرورت دی چې تازه اوبه راله څوک راوړي منګي راته ډکوي ګرځم لږه لږه خو ډېره نشم ګرځېدی او چې دا کور راله څوک جارو کوي حضرت عمر صاحب ورته وي دا زما په دې مشوه ده دا به زه دروازه کوله وکړه چې اوس دم پې شروع وکړم وی نه بچې اوس خو ستا نه مخکې یو سړی راغلی و منګي م راته د یخ اوبو ډک کړل چلقو یې م راته وکړو کور یې م راله پاک کړ نو که ته کې نو سبا راځه عمر فاروق رضی الله عنه چې سبا اشراق منځ وکړه ورغی ای کونډې دروازه کوله وکړه پرونی زلمی راغلی ما چې هغه کورم دله صفا کم منګیم دله ډک کم جاروم دله وم وی بچې ته خو لیټ شوې یو سړی راغلی و هغه دا درې واړه کاره کړي دي عمر صاحب چې سبا له لمونځ وکړه د لمانځه نه پس ورغی چې ورګه وختي ورځم
ور راته کولاو که دغه بچی ور نشم کولاولی څنګه کولاو بلا سوچت کو دنه زنجیر تر راس کته کا تبې به وړې وي خدا دې چې سوې مې چې هغه منګي در ډکم زم در تجارو کم او ترقوم دلوکم ای بچی هغه سړی ستانه مخکې راغلی دا کار یې کړی او دا ارسوب د خدای نیک بنده چې دی پټ راځي یا نه کوي او د دې کونډې خدمت په داسې انداز کوي چې هېڅوک خبر نشي چې چا سره ښه کې پټ کوه څوک مه خبروه دا قول کې لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأنون پې مه کوه پټ کوه پټ هېڅوک چې دنه خبر نشي حضور پاک فرمائی بہترین صدقه دادا چې تا خلاص باندې ورکې او دا قسم ته خبر نشي ارسوک نیک بندره دې پټ راځي او د دې کونډې خدمت کوي سبا له منځنه مخکې پېشمني ورلم ارسوک چې راځي بس خدای دې وسره خو کې چې د دې کونډې خدمت هغه کوي زه خو کومه چې هغه کوي لا ښه خو ګوسوک دی مې صادر واچو کوڅه کې یو ګوټ کې تیاره ده کېناستم یو سړی را روان دی درس کوي تیزی سره را روان او سړی په سر صادر اچولی چې څوک یې بلکل ونه ویني د شپې خدمت د کونډې کوي بیا مخ پټوي چې ما څوک صحیح نه کوي ځای له چې راورسېده نو سپلی وایستې کېړی یا سپلی ورو ورو روان شو نو راورسېده نو بیا خپلې سپلی کېړی واچولی نو د کونډې کور ته ورسېد نو لاسې د بره نه ورښکته که ځان ته چې دغه کولاو کړه دروازه او وردننوت اواز یې ورکړ چې ورننوته په منګو کې چې څومره زړې اوبه پرتې وې ټولې راواغېښتې او چلقاو یې کړې او بیا جارو راواغېښته جارو او ټول کور کچرې پکې دوړې خاورې رابهېږي هغې وله صفا که کونډې لا او بیا په ټاټکي کې یا په لوښ کې یا په شکری کې ټوله خځله رالي په دې سر د پاسه خځله وړي ډیران ته غورځوي خځله رالي وړي او ډیران ته غورځوي ټول جامې هر څه د خاورو ډک شو او بیا لاړ مشکې غاړې ته پټ دی او چته یخ کویله لاړ مدینه منوره کې یخې اوبه کمې وې او د هغې نه یې ورته مشک ډک راوړو منګي ورته ښه مدیدار صفه ووینځل ولې یې ډک کړل د پاسه یې کټوري نه سکور کړل راووته او بیا دروازه ځان پسې راښکاو لاس یې ورښکته که دروازه یې بنده کړه کود ورکړه خدای دې وبخښه زه دنه لاړم دې ته خدمت وایي په نیمه شپه ورځه پېشمني ورځه د یو کونډې خدمت کوه جان لوښي وله اینځه ځای وله جارو کوه ځای چلقو کوه د کوینه صفه اوبه ورته راوړه قسم په خدای دا د حضور پاک مبارک صفتو رسول الله مبارک چې کله د غار حرا نه واپس راغی نو حضرت خدیجې ته وایي زملوني په ما صادر واچوي لقد خشیت ویریدم خدیجې او ټوله قصه وکړه چې دقسې یو کس راغی درې ځلې ځان ته راته غاړه باسلم او دا خبرې راته وکړې او ورته څه وایي کلا فکر ونه ګیز به تا خدای نه خفه کوي ولې به تا خدای نه خفه کوي نو یو صفات یې ذکر کوي لتصل الرحیم رشتهداري کوي خلکو سره وتحمل الکل د خلکو بوجونه او بارونه اوچته خلکو سره ښېګړې کې په خلکو اسانتیا راولي دقه شو ټولنه د هغې خدمت کې د یتیمانانو خدمت کې خلکو بوج اوچته چا سره مال نی مال والا ګټې تاکہ خدا صفتونه دي او قسم دی باران بخاری کے راضی چې باران بنه کېدو حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا الک ولک ابو طالب برا وس بیت الله ته مخامخ به ودرو یا الله زما در واری او شان دی ګوره الله لا نبی نه دی یو شان دی وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال الیتاما عصمت للارامل سپین مخ دے تک سپین مخ تدی سپین مخ پا مخ مونگ دا اوریاز نباران غوارو
د حضور پاک دا مبارک سپین مخ پیدا سے مخامخ یا الله و ابيض بنا ډېر خشتا یا ډېر خشتا استسقى الغمام بوجهه په دې سپین مبارک مخ الله مونږ ته باران وغواړو. سمال الیتامى عصمة للارامل، یتیم سلام خېګړه کوي، کونډه سلام خېګړه کوي. یتیمم د په سبب کامیاب دی او کونډم د په مسجد په وجه محفوظه ده. دا د حضور پاک څنګه سړی چې دا کار جامع د خورو او دا سړی دا د مزدور کار یو کده غلام خدمت یو کده غلامانو جامع د خورو او پشکارې کې ډیرانو او دا سجن وړه او په ډیر چې څنګه روان کوم اورګه ګورم چې دا سړی څوک دی، دومره نیک سړی، دومره د نیکونو خدمت پدانی مشفا د ریانا او د دې ځان ساتي او څونه په اخلاص خدمت کوي. وي چې څنګه نږدې شو سره پر کړ وی کلک مې په ور ټوپ کړي چې سړی شکی شوی په ما د مخ کې نه خو کلک مې په ور ټوپ کړي او سړی مې کلک اونې وا او مخ مې ول ښکارا کو چې مې وکړ څوک د رسول الله مبارک خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ماشاءالله. ابوبکر تا د کونډې نوم تر تنخواه ځکه نه دا مقرر کړی، سیستم دی ولا برابر کړی دی ته امیر المؤمنین وای، دی ته خلیفہ وای پاک. د کونډې په ابوبکر دا څه کې ما ته وای چې دا زوکم زما زوی ته وایا، خپل زوی ته دی وایا، غلام ته وایا، نوکر ته وایا، بل گاونډي ته وایا چې دا خدمت ولو کی. دا څه کې دا ډیرانو نو دو چته پنی مشپا وی حضرت ابوبکر صدیق په جړا شو چې عمره دا پیټه به مال دلته تو چت کې ستا او زما زوی به اوچت کې ز غلام نوکر گاونډي به اوچت کې او قیامت پر ورځ به ما پیټه شو کو چته ابای دا سپلای د غلطه ولې وسته وې دې کور کې یتیمانانو سیږي نو زلک تیز روانو چې سپلای واسم چې زما د خپل په درز د دوی خوب خراب نشي. دې امیر المؤمنین ام خو ځکه ټیک روان دي لکه چې د خدای یاره نی کنه که زما پړه کې د خدای یاره نی زم تبه ما که زما د گاونډي په ځل کې د خدای یاره نی غلام غر کړي کله یو افسر پزړه کې د خدای یارنی دم تبا دی او کله بادشاہ او د وزیر او د منبر پزړه کې او د خان پزړه کې او د مولا پزړه کې د خدای یارنی تبا او برباد دی. کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره. الله وی دنیا مو خوخه د اخرت مو پرې نه ټول دنیا پسې لګي پیسې پیدا کا مونږ منبري دی لکه چې پیسې پیدا مونږ بادشاہي دی لکه چې پیسې پیدا نه کوو چې د قوم خدمت وکړو مونږ دی لکه چې دولت پیدا کو پیسې پیدا کو دا د مونږ سوچ ته تمام سوچ د اسلام سوچ دی او د ټول مسلمان سوچ دی او تاسو اوس اینه چې هغه بادشاہ نه هغه وزیران نن دا خپل پیسې د وجه نه په لوی غم او پریشانی کې پراته دي څوک بار ملک پروت دی هغه پیسې تندر ورده چې ستا پکې ګونه زه د چا بد نه ویم زه خو عامه خبره کوم ولې زمارون ما تاسو ته مخکې ویلو زه عامه خبره کوم معاشره کې چې کومه غلطي وي غرو بازو نو بعض خلک زما دغه نه کلیپ جوړ کی نو بل باندې ورته اسپان کې نو دغه په مخ چرخه راکاږي او دا پلان کې هغه دی هغه پسې خبره کوي چا پسې نه کوم زه عامه خبره کوم. انستا سابقه وزیر زمانه ټول په غندونو کې پر مقدمو سر دي دي کنه دی وایا خپل ملک دې دې نشتا لری که خدای دې به په پیسې وباس خزمړه شو او جنازه کې شریک نشو ما مور مړه شو ما قبر تخته نکړه خزمړه شو ما قبر تخته نکړه پلار مړ شو ما قبر تخته نکړه خدای دې به په پیسې وباس پیسې دې او دولت دې او جمع کو کارخانه جوړاو دا کو کنه دا کارخانه قسم دی که قبر ته یوسه دا دولت قسم په خدای که قبر له یوسه دا مال او دولت دنه ټول پاتې یک تنها به خالی لاس په قبر ته رواني خدای ته وګوره پیسې ګټه دا نه چې مګټه کارخانه م جوړوا موټرم کوا بنگلم کوا خو الله مې راوا من خدای یې ورکړي
بالکل خدای ير دې سه داس مرشي سبا داس خپل وګو مقبره ته سونه مونږ وړو په میاش کې سونه وړو و مړ شو ناګهاني مړ شو بیمار شو کورونا سره مړ شو لاټیک سره مړ شو دلکی سره مړ شو سی اورل راکې جواب ارس پاتې دلته ځان سره یو څه خیرت تا خیرت خو کې قبر لبه سبکه دلته ایسی لګیل ته بسکه التمنال ایسی لګا قبر کې کنه دلته خو په اوړي کې ځانتا یخ ایسی لګي په جمع کې 11 میټر لګي قبر کې وسکه قدم په خدای کدا بچی دی پکار او ځان وسی دی پکار چې ځان لده سوق للخا غنیدانه پکاري دغه مثال دی ماته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نظام ټیک روان دی د الله مدد ور سره شامل حال دی خوشاله خوشالي دا رعیت خوشاله بادشاہ خوشاله ټول خوشاله